یا الله یا سلام یا قوی، یا الله یا سلام یا قوی وظیفه ده. او ما یو څو ما ډېرو ملګرو ته ښولې ده او ډېره مجربه وظیفه ده او ډېر لا علاجه مریضان په الله تعالی ښه کړل، ریزلټ یې موږ ته ښکاره دی. نو دا وظیفه ده د شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحم الله، جنت البقیع کې دفن دی، عثمان غنی رضی الله عنه خاطر. دا ډېر لوی هستی تېره شوې. دا د هغې دا وظیفه ښولې وه چې دا د هرې بیمارۍ دپاره اسانه وظیفه ده. لا علاج مرض چې ډاکټران یې بالکل وله بس چوټي وله ورکي، جواب وله ورکي چې بس کور ته یې بوځئ، بس دا دوا ورته کوي. هغه مریضان یو درې خو زما د سترګو وړاندې په الله ښه کړي. داسې ډېر ناز ملګرو ته مو هغې نور چا ته ښولې دي، وایي زموږ خاندان کې لا علاجه مریضان الله په دې سره ښه کړل. نو دا زما ټولو مسلمانانو ته د دې اجازت چې دا وظیفه دا کوئ چې څوک هم بیماري د کرونا مریض دی که د هر څه مریض لا علاجه مریض او دا د 313 پیرې کم از کم وایي یا الله یا سلام یا قوی، یا الله یا سلام یا قوی 313 پیرې دی. دا وایي هر ټایم یې ویلی شي 24 غنټې کې څه ټایم وایي 313 پیرې یا الله یا سلام یا قوی. مخکې رستو 3 ځله درود شریف او ښه دا دی چې اوبو باندې دم کي او ټوله ورځ هغه اوبه څکي او په ځان باندې هم دا چوف کي. نو انشاءالله الله تعالی به وله روغ صحت ورکړي. کم از کم 313 پیرې زیات نه زیاتې چې څومره هم ویلی شي. زما ټولو خلکو ته د دې پوره مسلمانانو ته د دې اجازت دی. دا وایي دا ډېره مجربه وظیفه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.